و الله تعالی دې نه کوي دا موږ مسجدونه دا به موږ په خلاف ګواهیانې ورکوي دا به مقدمه درج کوي د الله په عدالت کې چې ای الله زه خو جوړ ولم لیکن دغه کلی والا او دا خلک او دغه دکانو والا او دا کمپنیانو والا دا نه راتل منځله الله به د شکایت منظور کړي بیا به دغه انسانانو په خلاف الله کاروایی شروع کړي بیا د الله کاروایی د الله باندې موږ ستاسو حفاظت وکړي او یو د قرآن شکایت قرآن کله کله تلاوت کوئ که یو ور د الله په حضور کې د الله په عدالت کې ستا په خلاف مقدمه درج کړه بیا دې الله نه موافق یو د خپلو علماو احترام او عزت کوئ دا حدیث مبارک دی دریم چې دی عالم دی عالم که چیرې یو ور شکایت و الله ته پیش کړي چې الله زه خو په دې کلي کې وم لیکن دغه کلي والا چې دی هغه مانځه ته نه راتلل دا کلي والا اوس ما بیان ته نه کښېنستل ما به ستا الوهیت بیانوئ د قرآن حقانیت می بیانوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت می بیانوي خو لیکن دا خلق و ناس ته نه و تیار زما خبرې د اورېدو ته نه و تیار او که به یې واورېدل بیا به په دې باندې عمل نه کوئ عمل کولو ته به نه تیارېدل کوي چیرې شکایت درج کوي د علماو شکایت الله قبلوي ده بیا به ستا په خلاف الله کاروایی شروع کوي الله دې موږ ستاسو حفاظت وکړي نو ځکه مقصد مې دا دی چې دویم میلمه هغه میلمه دی د الله جل شانه و کور تراسی الله بیا په ناراضه وي چې بس زر تر زره د مسجد ته زما له کوره وتلی وای غایب سوی وای ولې ته چې راسې د مسجد ته د راتګ مقصد څه دی د قرآن تلاوت وکا نفل وکا ذکر وکا الله یاد کا یو بل مسلمان ته ښه خبره وکا یا ښه خبره واوره د مسجد ته د راتګ دغه مقصد وي نو ځکه وی دویم قسم میلمه الله یې کور ته راوغواړي لیکن دا یې د الله د کور قدرداني نه وکړي قدر یې نه وکړي الله درته ناراضه شي وی زر تر زره زما له کوره وتلی وای او دریم قسم میلمه چې دی چې د الله و کور ته الله راوغواړي الله یې ګر سره اول سره راوغواړي نه الله دې موږ ستاسو له دغه دریم قسم خاص کر حفاظت وکړي الله یې خپل کور ته نه راوړي مؤذن اذان وکړي ته ورته مازه درازه پس ته ورسه مولوي صاحب اوس لا ټیم ډېر دی بیا به زه مونځ وکړم په دغه کې دی به بیا مونځ کوي د جمع ټیم ځینې تېر سي اخر ګرځه د مانځه ټیم ځینې تېر سي مونځ قضا سي او دی خوشحاله دی باندې دونه مسله نه ده الله خو سزا نه کړه تر دغه پورې بدترین او غټه سزا چیرې دی چې الله تا ته د سجدې توفیق نه کوي الله له تاسو د سجدې توفیق اخیستی دی تر دغه د الله ناراضګي بیا چیرې ده الله دې خپل کور ته نه پرېږدي مسجد ته دې نه پرېږدي په خپلې زندګۍ نظر ثاني وکړه څونه بدبخته سوی یې څومره د مسلمانۍ پر آخري کنارې ولاړ یې مسلمانۍ د ټوله شاته پرېښې ده پر آخري پاڼ ولاړ یې او خوشحاله یې فخر هم کوي په دې فخر مه کوه په دې مه خوشحاله کېږې زه نن مسجد ته نه ولاړم نن جمع مانځه ته نه ولاړم نن د مولوي صاحب خبرې ته نه کښېنستم تاسو الله د دې توفیق اخیستی دی تا د چې الله د دې توفیق نه درکوي الله درڅه ناراضه دی الله له ځانه راضي کا نو قدرمنو د مسجد دریم نمبر سړی چې الله یې د عرش عظیم تر سایې لاندې دروي د قیامت په ورځ رجل قلبه معلق بالمساجد هغه سړی به وي چې د هغه زړه له مسجد سره میلاو وي د ده زړه چې دی هر ټیم له مسجد ته لګېدلی وي که جسمانی طور مادرتول په مسجد کې وي نو زړه یې دلته وي او که جسمانی طور چیرې کاروبار ته ولاړ چې د سهار مونځ دې وکړي بیا په دغه ورځې به کاروبار خامخا کوي لیکن زړه به دې بیا هم په مسجد پسې لګېدلی وي چې څنګه د ماسپښین مانځه ټیم راځي دغه به انتظار کوي بېرته به د ماسپښین مانځه تیاری کوي ماسپښین مانځه ته به راځي د الله وکور ته الله به یادوي دغه سړي په باره کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا خوش خبري ده یو واقعه درته بیانوم په عهد رسالت صلی الله علیه وسلم کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې او د ده په زندګۍ کې یو دوه صحابه ول د دغه صحابه یو ډېر عجیب غریب معمول وی یو صحابي چې دی هغه تاجر وی تجارتی کاروبار به کاوه مطلب سوداګری کول
او بل صحابي چې دی هغه صنعت او حرفت کار یعنی لوهاری وي، لوهاری وي د لوهار کاری کاوي. د دوی دو بس دغه د دوی کاروبارو. دغه اول صحابي چې کم تاجر وي تجارتی کاروبار به کاوي د دا معمول وي چې بهر کله دلته به ګوري په تول او په ترازو کې شای واچاو دا به زاتره پر تلیدن باندې وي تول کړي به وي. دلته بالته د مسجد د مینارو سره د اذان आवाज راغی الله اکبر الله اکبر. څنګه چې به اذان आवाज واروي دی بس فورا به هغه تول چې دی درته الټا کوي پر دغه ځای باندې به خپل هغه تجارتي کاروبار هغه معمول هغه معامله چې کومه ده دا به ټول پرېښو. وی په دې ټیم کې چې دی زما د دنیا د ګټلو ټیم نه دی، دا ټیم زما د آخرت د ګټلو ټیم دی. په دې ټیم به زه جنتونه ګټم، په دې ټیم به زه څه کوم آخرت ګټم، په دې ټیم به زه الله تبارک و تعالی له ځانه راضي کوم. دا د هغه ټیم دی. نو به هغه ټول څه وکوي بس فورا به واړوي الټا، بس فورا به ولاړې مسجد طرف. ما د ټول موږ چې اذان وسي موږ یاره تر اوسه خو له مانځله ډېر ټیم دی. نو په دغه کې بیا د مانځه ټیم راسي، بیا هم ټیم پر ټیم باندې ټیم دی. په دغه کې آخر راسه جمع قضا شي، بیا راسره مونځ هم شیطان سوکا سوکا موکه راکوي او دوکه راکوي. بس په دې کې موږ ستاسو څه مونځ لاړ شي قضا شي. د یو لمانځه په سزا که خبر سوې په زندګۍ کې به بیا مونځ نه کې قضا. ډېره سخته سزا الله تبارک و تعالی مسلمان ته ورکوي. د اول صحابي دغه معمول وی. د دویم صحابي د به هغه لوحه چې دی ګرمه کړې وله، لوحه چې ګرموي په بنۍ باندې هغه بنۍ به واله واله دغه لوحه به ګرمه کړي چې به ګرمه کړه په دې باندې به څومره تکلیف تېر کړی پر ځان باندې تقریبا نیمه ګنټه 20 منټه 25 منټه به پر دغه باندې ول دغه لوحه به ګرمه کړه. نو چې به لوحه ګرمه کړه او به ایستله چټک به وراپورته کوي. لیکن په دغه مابین کې به څه وسو اذان به شروع سوی د به دا پورته چټک چې دی پر لوحې نه تساوي بلکې آخوا د دا خپل د دنیا دغه زحمت ته او دا تکلیف ته او دا 25 منټه و دې تکلیف ته یې نه کتل. ولې د دوی په زړه کې هغه د الله خوف د قیامت د اور او د هغه د جهنم د لمبو خوف او ویره وله. دومره تقوادار انسانان قدرمنو. رجل قلبه معلق بالمساجد، دا واقعي هغه انسانان ول چې د دوی زړونه له مسجد سره لګېدلي ول چې بهر کله اذان وسوی دا چټک به یې هلته وغورځوئ، هغه لوحه به یې هخوا ته وغورځوله، بس فورا به یې تیاري شروع کړه مسجد ته ولاړ. بس دا د الله عظیم نوم د مسجد د چاله مینارو سره د الله د نامه صدا او آوازونه رالل. لہذا دا ټیم د دنیا د ګټلو نه دی بلکې دغه ټیم دا د آخرت د ګټلو دی. ځکه الله تبارک و تعالی د دوی ذکر په قرآن کریم کې وکړي. الله ته دغه صحابه دومره محبوب وسول. وی رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. الله فرمایي وی دا هغه انسانان ول، دا انسانان به بیا ډېر کم پر دارو زمین باندې پیدا کېږي. الله صفت کوي په قرآن کې رجال، دا یو داسې انسانان ول لا تلهیهم تجارت ولا بیع. نه دغه یو چې کم تاجر وي نه دا خپل تجارت دای چې دی غافله کوي، نه دا خپل کاروبار تجارت چې کم کاروبار وي دغه دای رابند کوي. ولا بیع، او نه دغه دویم صحابي چې هغه لوهاري وي دغه خپل کاروبار دوی دوه نه کرابند لچا څخه عن ذکر الله، د الله له یادې نکل غافله، د الله له یادې نکل رابند. موږ ستاسو کاروبارو ته غور وکا، سوچ او فکر وکا، یو کار یو ډیر پر کشنی شي باندې موږ د الله له ذکر موږ ستاسو رابند سو کنو سره ډیر یو کشنای عمل وي د دنیا، خو لیکن چون کې هغه د سودا ده په دې باندې موږ ستاسو خپل خدای هیر کړی دی، د الله حکمونه هم شاته غورځولي دي، د خپل نبی طریقې هم شاته غورځولي وي. دغه سوي کنه وي. الله فرمایي رجال، اے زما بندگانو، اے امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم، په تاسو کې داسې استیانې تېرې سوي دي، په تاسو کې داسې تاریخي انسانان تېر سوي دي. تاسو خو د دوی تاریخ مطالعه کوئ، د هغو دغه شګړه
دا هغو د الله پر احکاماتو باندې عمل او د جناب رسول الله پر طریقو باندې به داسې عمل وي چې الله به په قرآن کریم کې د دوی ذکر او تذکره وکړي. الله څه فرمایي؟ رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. دا داسې انسانان ول چې نه دوی تجارت راګرځولی سوی د الله له ذکره او نه دوی چې دی بیع او شرا او د دنیا یو بل کاروبار را بندولی سوی د الله له یاده او د الله له ذکره. او صرف پر دې باندې بس نول و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة. الله فرمایي له دې سره سره بیا به مسجد ته ولاړل مونځ به هم کوئ، د الله ذکر د الله د قرآن کریم تلاوت او بیا ورسره مونځ او بیا پر مانځه باندې هم بس نول و ایتاء الزکاة او زکاتونه به ادا کول. او دا پر دې باندې نو بس یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. الله فرمایي یخافون یوما، دوی په زړه کې به بیا هم د هغه د قیامت د ورځې خوف او ویره پرته وه. د کومې ورځې تتقلب فیه القلوب والابصار چې په هغه ورځې باندې د انسان زړونه او سترګې چې د هغه اوښکې تویوي او زړونه چې د هغه یو قسم په لرزان کې وي د الله له خوف او د الله له ویرې به دغه انسانانو بیا هم زړه او فریادونه هم کول. له دغه اعمالو بعد هر عمل به کوئ، له هر عمله بعد به بیا دا معمول هم وي. نو قدرمنو ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي سبعة اوه کسان دي یذلهم الله، الله به په سایه کې ودروي یوم په هغه ورځ باندې لا ظل الا ظله، چې کومه یوه سایه به نه وي مګر صرف دغه یوه سایه د الله د عرش سایه به موجوده وي. په هغه کې اول انسان څوک وي؟ امام عادل وي، ډېر په تفصیل سره په هغه باندې خبره سوي ده. او دویم انسان والشاب نشأ فی عبادت الله تبارک وتعالی، هغه ځوان چې هغه خپل ځواني الله ته وقف کړي، هغه ځوان چې د هغه ځواني الله په عبادت او په اطاعت کې روانه وي. او دریم نن دغه موضوع د بیان ولا چې رجل قلبه معلق بالمساجد، هغه سړی چې د هغه زړه هغه له مسجد سره لګېدلی وي، 24 غنټې زندگی بس د سوچ او فکر په مسجد کې وي. د دې معنا دا نه ده چې بار کاروبار مه کوه، د سهار مونځ وکړه، جسمانی طور له مسجد ته ووځه، لیکن قلبي طور زړه به دې اوس هم په مسجد کې وي چې اوس د ماسپښین مانځه انتظار دی. ماسپښین مونځ دې وکئ، بیا په مسجد کې مه چې خامخا به دتره کاروبار مه کوه، ولاړ څه خپل کاروبار جسمانی طور له مسجد ته ووځه، لیکن قلبي طور په مسجد کې اوسه، زړه به دې اوس هم معلق بالمساجد وي، په چا کې په مسجد کې به دې زړه موجود وي چې اوس د مازدیګر مانځه تیاري کوه. بیا دې د مازدیګر مانځه تیاري وکړه، بیا چې مازدیګر مونځ وسوی بیا ولاړ سه یو خپل کاروبار وکړه، یو خپل هغه د بچانو نفقه ده، لیکن هغه ما بعد بیا د ماښام مانځه تیاري کوه. بس د مسلمان به دغه شی وایي. اسلام خدا نه وایي چې بس صرف په مسجد کې اوسه، اسلام دا وایي چې کم سے کم د مسجد د حقوقو د آدابو خیال ساته. الله تبارک و تعالی دې پر دې خبرو د عمل توفیق راکړي. الله تبارک و تعالی دې موږ ستاسو زړونه له مسجد سره معلق وساتي. الله دې د مساجدو چې کوم محبت دی هغه دې الله موږ په زړونو کې واچوي. او دا مې درڅخه خواست دی چې مسجد ته راسئ، هغه اول میلمه له ځانه جوړ کړه، د الله هغه اولنی میلمه چې الله هغه خوښ یې، الله دې خپل کور ته راوغواړي او بیا یې دلته هم خوښ دی، او الله بیا دا وایي چې یاره دغه سړی له مسجد ته نه وتلی، دغه سړی زما له کوره مه وتلی. ولې دغه سړی چې په مسجد کې تر څو پورې وي د قرآن تلاوت کوي، دا سړی په مسجد کې تر څو پورې وي زما د نامه ذکر به شروع وي، ما ته به نوافل شروع وي، ما ته به رکوع او سجده شروع وي. لہذا دغسې میلمانه له ځانه جوړ کړئ چې الله مې خپل کور ته راغواړي او بیا د ستا په تګ الله ناراضه وي، ستا په وتلو له مسجده الله ناراضه وي. هغه میلمه له ځانه مه جوړوه چې الله دې خپل کور ته نه راغواړي، یا هغه میلمه له ځانه مه جوړوه چې الله دې راوغواړي او بیا در سره په عذاب شي چې بس اسره دا زما کوره وتلی وای غایب سوی وای. الله تبارک و تعالی دې د خپل دین صحیح سمجھ او پوهه را نصیب کړي. آمین. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.